پوره خیبر پښتونخوا کې تقریبا 15 میوزیمز دي. هغه کې 14 داسې میوزیمز دي چې هغه شروع دي، کلاو دي، کارونه پکې شروع دي، مزید هغه ورځ پرس ډیولپ کیږي. او 2 داسې میوزیمز دي، یو ډیر اسماعیل خان کې، یو ابټاباد کې چې بلډینګونه جوړ شوي دي او هغه کې شوکیسز پاتې دي. نو هغه هم راتلونکي کال کې بجټ کې موږ ورته پیسې ایښي، دا به انشاءالله ټیک شي او کلاو به شي خلکو ته. اور نو دې سره ټوټل موږ څخه 15 میوزیم داسې دي خیبر پښتونخوا کې. او دې نه علاوه موږ اراده لرو، پلان لرو چې یو غټ صوبایي میوزیم جوړ کړو چې هغه د پورا د صوبې ریپرزنټیشن کوي، چې هغه د چترال نه ونیسه تر ډیر اسماعیل خان او د مرج څخه کم ډسټرکټس دي د دو ریپرزنټیشن کوي په کلچر او آرکیالوجي او ټینجیبل او انټینجیبل آثار شي هغلته کې ډسپلی وي چې هغه هم سیلګرو دپاره کولاو شي. تقریبا روزانه حساب سره خیبر پښتونخوا ته 200 نه زیات غیر ملکي سیلګري راځي. هغه آرکیالوجیکل سایټس ګوري او میوزیمز ګوري. دا دونه تعداد ده چې دا اوس پورې تقریبا وروستو 10 کاله کې دونه زیات سیلګري مذهبي سیلګرو دپاره چې کوم بهرني خلک راځي دونه تعداد چرم نه و چې اوس څونه شروع شوی د لاست 4-5 months نه دا کار څنګه شروع شوی. او غیر ملکی سیلګرو نه علاوه ملکی سیلګري چې کوم دي هغه ډېر زیات شروع شوي راځي د آرکیالوجیکل سایټس وزټ کوي. دې اختر کې 40,000 کسانو 4 ورځو کې تختبۍ آرکیالوجیکل سایټ د ورلډ هیریټیج سایټ په مردان کې دا وزټ کړی. دا 40,000 کسان اکثر موږ ته د وروستو کالونو کې په یو کال کې به وزټ کولو. نو اوس 4 ورځو کې تختبۍ کسان چې دي 40,000 کسانو وزټ کړی. دا ډېره غټه خبره ده. او دې مطلب دا چې خلک مذهبي سیلګرۍ او د آرکیالوجیکل ټوریزم چې ورته وایو هغې اهمیت باندې پوهیږي او پوهیږي د کې پوټینشل هم زیات ته پکې سیکیورټي حالات هم ټیک شوي دي او خلک هم ډېر ټورسټ فرینډلی دي، فیسیلیټیز هم لږ ډېر حکومت ورکړي دي او نور هم لګیا دي کارونه ورباندې شروع دي. 22 داسې سایټس دي او میوزیمز دي چې هغه موجوده حکومت هغې دپاره پیسې ایښي دي، هغې ډیولپمنټ دپاره، هغې پروموشن دپاره. نور تاسو ته چې ما څنګه ویلو 200 نه زیات غیر ملکی سیلګري چې دي هغه مذهبي سیلګرۍ دپاره راځي خیبر پښتونخوا دپاره، بل ځای نه ځي دلته راځي. نو دا د دې ثبوت دی چې خیبر پښتونخوا موجوده حکومت دا شی سیریسلی اخیستی او دا سایټس ډیولپ کړي دي او ورباندې کار هم شروع ده.